बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه دیر پسوس بات قدر کی حدیث پر کو پیش دو بار پلار پل نہیں عمر ابی نے بدل قال عمر وی بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سر مجلس میں بینما نحن یعنی یہ موقع تھا ذات یوم ورځ طلع علینا چې راښکاره شه مونږ ته سړی بس شروع ناڅاپه راښکاره کړی یو سړی شدید بیاض ثیاب تک سپینو والا جامو تک سپینو جامو والا خالص وګ تک وي شدید السواد شعر تکور وختو والا داغو د وختو جامو دغه کیفیت ته لا يرى عليه اثر السفر نشلی دل کې د پاور اثر د سفر ګرد غبار استړې والے د برشت بل طرف ته لا يعرف من احد نه پیژنې غدر مونږ کې اوس واجبہ کیفیت ولر د راغله مسافر وي موږ په جان واسر سفر ته وځه او مسافر نه دې نه بیا کار کوم په جندل دې کس تر دې چې کې ناس نبی صلی الله علیه وسلم دا توجه جلسه الى النبي يعني متوجه اليه فاسند ركبتيه الى ركبتيه ویل گول زنگران خپل زنگران هغه ته نبی علیہ السلام زنگران ته خپل زنگران ولګول مته ضمیر د رجل ته راځي دویم رکبته کې ضمیر نبی علیہ السلام ووضع کفه الى فخذيه او کې خودل ورغوي لاسونه خپل فخذين خپل دې دوی غده کې مفاهیم کې زمين راځي لري رجل دا غده کې دوه توجيه یعنی سړي ته راځي خپل زنګرانو داس کبي په شکل کې یا نبی علیہ السلام ته راځي نبی علیہ السلام په داسې کې راځي نبی علیہ السلام په فخذين باندې لاسونه کې وړه احتمالي حضرات مشارحین وړ ذکر پیارا گیا تو پوچھنے کے لیے محمد اخبر الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله محمد رسول الله وتقيم الصلاه تقيم الصلاه بمعنی یو دا ادامت الصلاه پابندی دویم اتمام داغی فرائض و ارکان و شرائط و مستحبات و سنت تیز زکاة رسوم رمضان حج البیت تو حج البیت کی معروف شرطیں ذکر کے نسبت علیہ سے صدق وہ سو کو بھی آئے داوی صدق پر اشتہاری کی
وایي موږ تعجب وکړو د ده نه تپوس هم کوي او بیا تصدیق هم کوي. یعنې تپوس هم کوي او بیا تصدیق په داسې شان کوي لکه چې مخکې نه ورته خبره معلومه وي. مخکې نه خبره معلومه وه هلې خبره صحیح دي وې. په دې مطلب دا چې مخکې نه معلومه وه خبره، نو دا تعجب کیفیت دی که مخکې نه ده د خبره څنګه معلومه شوه؟ نبي علیه السلام خبره مخکې نه معلومه څنګه شوه؟ ځکه چې موږ یو پیژنو ناشتا کس معروف صحابي وي او پته ولګېدې. بیا یې اخبرني عن الایمان وإذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بیا وې صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. إحسان مبارک دی خبر راکړه. قال أن تعبد الله كأنك تراه. عبادت کې الله داسې شي دین نه هغه لره نو الله تعالی احسان دا دوه طریقې سره استعمالي کلام عرب. یو دا چې دې په سلک اعلان شي احسن الى فلان، دویم دا سلک اعلان احسن امر کذا، احسن فعل کذا، احسن صلاة مثلا. نو سلک چې اعلان نو مطلب دی یعنی چاته خیر رسوي انسان من شيء الى اخر ينتفع به. او سلک کې اعلان نو بیا د معنی اتمام راځي. احسن صلاة یعنی اتم صلاة اکمل صلاة. احسن الایمان یعنی اتم اکمل. دلته دغه مراد احسان یعنی اقبال او اتمام. اکمال او اتمام د ایمان مخکې ایمان او اسلام تیر شوی دی نو د هغې اکمال او اتمام د ایمان اسلام اقبال و اتمام دا دی تعبد الله تعالی تعالی په داسې کیفیت باندې عبادت کې چې ګویا کې الله ته ګوري. چې انسان الله ته ګوري الله د ییني څومره عجیب شان توجه به عبادت شي، څومره په حضور وي، څومره محبت او خوف وي. نو مطلب دا نه دی چې انتظار کوو په عبادت کې د دې شان چې څو پورې دا شان پیدا نه عبادت پر کوي. یعنی دا شان دا کیفیت را پیدا کړه. تعبد الله تعالی احسان شر ایمان اسلام او احسان عبادت یعنی اتمام. فإن لم يكن تراه کدی غیبت ہوگی یو دا چې مخکې بار دلیل دی یعنی په دې شان عبادت کول الله ته جوړي او دا ځکه چې ګوره انسان الله ته ګوري عبادت کې نو عجیب شان به عجیب کیفیت وي اعلی مقام وي. نو دې بنیاد څه دی؟ بنیاد دا دی چې دې یعنی چې الله ماته ګوري چې کله د الله رؤیت اصل کې سبب دی ردی لپاره علت دی ردی لپاره نو الله رؤیت بهرحال لیکن ته یې نه کوي ځکه که اگر چې ته نه الله طرف الله ته ګوري نو تعالی اگر چې نه الله په نو جرا دویم توجیه ګذار چې بلا درجه ذکر کوي احسان یو درجه دار چې الله عبادت کو الله په داسې شان چې الله ته ګوري نو دغه درجه نشي پیدا کولای. فإن لم تعامله معاملة من تراه فعامله معاملة من تراك لا يراك. دویمه درجه احسان کې دوه درجې حضور داسې برابر کله که الله ته ګوري دغه برابر نشي نو بیا داسې حضور چې الله ته ګوري. انا فاخبرني عن الساعة بیا خبر راکړه قیامت بارک. فلما المسؤول عنها بأعلى من السائل. دې کې الف لام د جنس په دی جنس هغه کس چې د هغه نه د قیامت بارک د پوس کېدلی شي نو علم د جنس څخه نه استغراق مقصود. نو قیامت علم هیڅ شا سره نشته. جنس المسؤول عنها او جنس السائل. جنس السائل نو احاطه سره نفي مقصود دا علم چا سره نشته کله
नसाए वक्त सा खालफ अखबिरनी अन अमारातिहा खबर रा कर दे निशानात मुबारक अमारात निशानात और इसरात मालामात राशि उन पता लगी कि करीब दे वक्त अगर से मालूम नहीं खाला नबी सलाम फरमायल अंतलिल अमत रब्बतहा उसे गई बीजा मालिक अख्तर गदे से मतलब जदे यो मतलब दादे चे गुना द मैन दो सरा सलूक कई दो गुलामान बीज दूर द मोर न पैदा ही हुकूकुल वालिदैन दुमर ज़ियाद शो चे लुर मोर सरा दवीन जो शुरू करी अंतलिल अमत रब्बतहा जान और तरफ बगड़ी हम और वो बगड़ी हुकूकुल वालिदैन में जैसे लुर मोर सरा शफकती द जामुन बनिस्बत ज़्यादा मोहब्बती को चाहे दा हाल दा से हाल बल दादा अंतर हफात अलवरात अलआलत राशा यत्ताउलून फिल बुनियान चीनी बताओ बेपेज़ारा खलक बरहदा खलक कम लिबास खलक और फ़कीरान खलक और लाशपनकियान द गुड़ बीजो छितवई दूसरे चिदियो फ़ख्र की ताउल यो बल दंगई फ़ख्र बकी फिल बुनियान हवालो यो बल रेटूल हासिल दादे क़यामत तो क़ुर्ब अलामात दादी जहालात मोलकश रजील बबरशी शरीफान मकबश हुकूकुल वालिदैन मज़ियात वालद बजान पशान वालिद और वालिदा गणी मोर प्लाट जान में तबशर गणी अंतरिल अमत रब्बता मतलब दादे वे मतलब दादे शे दबीन जो औलाद बा बादशाह छी दाम मामले उल्टे के दिल्ली वीन जो औलाद बादशाह छी दा पशान तर माली की रकम रैयत पता है मोरो जर्मनी और वीन जो औलाद बादशाह रब्बता रब लीबुल अर्ज़ वीन जो पैदा ही बादशाह भी शुरू हो वापस गया बादशाह शरफ अंजल को हालात उल्टबश और ग्याला नमाज सवा डेढ़ देर का बियारा नबी सलाम या उमर अदा पता ना मिसाइल सोख को सवाल करूँ कुछ रागले हो अल्लाह रसूल को कोई यदा जिब्रील अमीन रागले तास्ता को दे तास्ता दे सड़ी पर शक्कर के रागले इंसान दिल तक हो रहा बाजू तुन की रागली दे कि सबकी चिन्ह नबी सलाम दा रवान शो नबी तो पोस्ट को असरदा सूब और सोखते दीप सराड़ बस भी औरत साफ पसंद नबी सलाम भी तो हुए ना जिब्रील अमीन पास आती भी थी और गल तो भी देर वक्त पस बात नबी सलाम हुए तो मुझे तब्दीकदार है उमर ब्या मजलिस की जर पासे ज़रूरत को अब बाकी कसानों तो नबी सलाम में जिब्रील अमीन उमर ब्या रूस तो मिला उसे नबी आगत जुदा भी ली तब्दीक ये तो हदीस जिब्रील जिब्रील बनवान और उम्म सुन्नत पर कम मुसन्नत फिर हम हदीस देखिए जिब्रील अमीन इंसान बशकल के रागले या क्या पता निश्चित हमारा ख़त्म करो बिया नबी सलाम दी दूँगी ज़ाहिरदार के नबी सलाम तुम पता ना उसने बदे रहा उदय इबहाम उक जिब्रील अमीन पदे के मकसद से बेबहाम के फ़त व मकसद को हिदाओ शिदा साबुत तोजो दे कलाम सवाल जवाब तशी और शख्स जिब्रील तनिशी उसके दाम के रपे जिब्रील अमीन ने गया वो कलाम को तोजो ने नबी सलाम जवाब कम तो जिब्रील अमीन तो रुकू हर सड़े अगर दीदार पर इंतज़ार है जब वक्त पूरी अगर इंसान रागले दे अगर ज़ात रागले दे
چې نبی علیہ السلام دعا کړو نو بیا خو ټول سوال جواب ته توجه نه علم ته توجه نه شخص په ځای ذات په ځای علم نه کوي نو دې وجه دا بهانه عام کس په اسے طرح وہ سو کو نہ معلوم سو کوئی نہیں اپوز کوي نبی علیہ السلام جواب بیا دا حیثیت تعلیم کی یعلمکم دینکم اختیار شو سوال جواب نبی علیہ السلام دے سوال کی نبی علیہ السلام جواب ورکړي دې کی مقصود دے رفعت پیغمبرانو په ملائکو داسم کې دلو کې راشي وي اسلام په خپل وجود نبی اسلام دار ایمان دار دا ټول خبرې وکړي خو دې ونه وي سوال وکړو نبی علیہ السلام استاد شیخ نو دې کې رفعت او تعظیم او حرمت ته انبیاء ملائکو کا اظہار بیا بری مخصوص کیفیت ناس پہ دے کی حکمت دا دے دا سے قیدے پر شکل کی اور نبی علیہ السلام کے بالکل قریب نو پدے کی معانی دھائی کہ خدا نے زیادہ توجہ شکل شاگرد بکار جی استاد تر توجہ پر شکل کی اور قریب کی دے کی استفادہ ډېر بل بګدار چې د مخصوص کیفیت پر ناس کو بیا زنګران لګول دا توجه پر کې زیاته زنګرانو سره لګېدلی توجه زیاته څومره چې استاد ته خور کې توجه زیاته اور جواب کی استاد جلدیم کے اسرام کی اسراف الجواب ہوگی دس کیفیت کے راستہ قرب کے راستہ سوالدار جو سلام نه کړي نو یا خو جوابدار جو سلام نه کولو کوم یو حکمت ته ابهام دی چې خلک دا ونه وي چې ته پوهه سره دی خو عام شان شبل باندې شي دی هتی سلامي مونږ ته ابهام مقصود سو کولو پیږي او دویم دار چې سلام چې حکم دا مابین بنی آدم کې ملائکه بنی آدم مس کې سلام حکم نشته درېمه خبره بګداري چې صحیح پر روایت کې سلام ذکر راغلی او دلته اختصار شوی راغی سلام وکړو نبی سلام جواب ورکړو دا نه صحیح روایت نشته دلته اختصار روایت کې دا هم دي چې طالبانو لپاره پکاري چې هغوی د صفایي پوره خیال ساتي مطلب علم نظافت حال آداب خیال پکې ساتي جامې صفایي سپینې او ویښته برابري صفایي نظافت خیال ساتل پکار ایمان اسلام کے فرق دیکھی تو دو خبر ضرورت نشتی ایمان سے تو ادعا رکھو اسلام میں اسلام بارے کی تپوس سے جواب ورکڑے کلمہ آموز خدا باقی اعمال ایمان بارے کې تپوس شوی او جواب ورکړی شوی دی توبه بالله دې کې اشکال دا دی چې د ایمان بارے کې تپوس شوی او په جواب کې بیا ایمان لفظ راغلی نو دا خو په تعریف کې معرف لفظ راغلی ابهام شو فکر راوستل نو جواب دا دی چې لفظ ایمان بارے کې تپوس نه دی تپوس هغه حقایق بارے کې جو بس ایمان یې هغه کو ایمان کو مخصوص تصدیق ته چې د هغې شروط وایي معلوم دی دې په شا مانیات یجب الایمان به هغه د هغې تپوس ته نو هغې ذکر کړي دی ومن بالله ولو بالآخر اشکال جواب ایمان چې د دې حقیقت پاور ده ایمان مخصوص تصدیق ته درې شرطونه
درې امور دي. نو یو معرفت او تصدیق، معرفت او تصدیق. دویم محبت و رضا، کوم شي تصدیق چې کوي او معرفت یې راشي سره د محبت یې راځي. محبت و رضا، بغض نه، تصدیق او محبت و رضا. لا اله الا الله. او دریم شی د هغې اقرار باللسان خدای شرط دی، خدای شرط. معرفت په قلب کې او رضا او محبت میں وہ قرار باللسان نہ کہے، سمانے ہم نشتہ نہ کہے، تو دا اسلام ایمان نہ دے گیا، دا شرط. نو دا دو خبرې مونږ وکړې، یو دا چې ایمان دا تصدیق ته سره د محبت رضا نه فرض کوي سړی معرفت او تصدیق حاصلي چې دا تصدیق کوي محمد رسول الله برحق دی، اسلام برحق دی، قرآن برحق دی، الله حق دی. خو دې معنیاتو سره محبت او عقیدت نشته، کفر دی غټ. محمد رسول الله صحیح مني، یعنی معرفت کوي، معرفت حاصل دی، حق پیغمبر دی، محبت یې سره نشته، عقیدت نشته، نو دا غټ کفر دی. ډېر هندوان شته، ډېر یهود شته، نصارا شته چې معرفت حاصل دی، دغه قلبي تصدیق حاصل دی، او په زبان وایي هم جو ورحق دی، دی کافر. دا هغه یو معنا به کې نشته، محبت رضا، دا به کې هم شي. نو تصدیق پوتی بیا ایمان نشته، معرفت یا معرفت شته خو ورسره رضا او محبت نشته، غټ کفر. یا بلا عذر اقرار باللسان نه کوي، کفر. نو درې خبرې به ایمان کې شوي، یو شرط دی. بیا ایمان اسلام کې فرق څه شي دی؟ نو ایمان چې دی نو دا مخصوص تصدیق محبت سره، خو شرط ولدی اقرار باللسان، شرط ولدی اقرار باللسان، شهادت. او اسلام چې دی نو هغه د اقرار باللسان دی، اعمال ظاهره دي، اقرار باللسان او دیگر اعمال ظاهره، خو په شرط تصدیق قلبي. اقرار باللسان یو سړی شته یا اعمال هم کوي، دغه تصدیق قلبي نشته یا محبت نشته، نو دا اسلام نه دی، دا اعمال او یا کلمه. نو ایمان ځان له حقیقت شو، اسلام ځان له حقیقت شو، خو یو بل لپاره شرط شو، یو نه بل بیا نه راځي، هر یو ځان له حقیقت. نو ایمان دی معرفت سره د رضا نه، انقیاد دی رضا ته انقیاد ده، شرط اقرار باللسان. اور اسلام دے اقرار باللسان شرط تصدیق دا لوڑ کا فرق ہے. بیا دا ذکر شي ایمان کې انتو من بالله ملائکته کتبه رسوله بالاخر دې کې اور سره دا ملحوظ دی چې الله باندې ایمان لري، الله پر کوم شان صفات ثابت دي غم مني، هغه سره نه مني کفر. ملائک مني تصدیق داغه او معرفت او هغه سره محبت خبره موږ وکړه. ملائک یو سړی مني خو بغض ورسره کوي، غټ کفر دی، غټ کفر. نو ملائک مني د تصدیق ایمان او خدا غو پر کوم شان او صفت ثابت دی هغه سره مني. کتب داسې
رسول داسې رسولان مبارک مثال څخه لمناخب اټول فات لفظ راغلی تر خافي جمع مراد طهري جمع اعلى عائل جمع فقير ته وایي قال حدثني محمد بن عبيد الغبري وابو كامل الفزيل بن حسين الجحدري واحمد بن عبد الزبي قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر والراقب عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أخرجه. شوف يعني ستكي نحوي حرف نه ور ټکی اس کلمات ان شاء الله. به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن قياس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه واختص الحديث كنقل حديث بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. زيادة طالب کو سب کے نقص थे دې سره سره جتنا متن راغلی په نسبت زیات والے سره چلو. وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حديثهم يعني ذا مختروات وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حجان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل. دلتا قورا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ابن حرب جميل عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. دودي أبو بكر وزهير بكي حدثنا ویلے دیبل طرف تعرضونه کو عنده عن إسماعيل بن إبراهيم. فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة حفاظ رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه صحابة دوی دا سړی ماته واپس کړي کله شروع شو واپس کولو دپاره سیو نو غایب و سړی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدث في 5 يعني علم الساعة في 5 لا يعلمهن إلا الله 5 بطريقة اعتبار. بارزا للناس خلق تخكاره لا وزيك الناس تاو رجل من سړی راغی یعنې ظاهر په اعتبار سړی
حقیقت کو رجل نو وردی قصہ کی بعض روایتونو کې د ایمان سوال مخکې دی او د اسلام وروسته دی بعضې کې طلاق سو قصه خو یوه ده تعدد پکې نشته نو دا محمول په تصرف روات تقدیم تاخیر وإذا تطاول الرعاء البهم خپلتیان د ګډو ګوزو په بولر مام ګډ ساروي